در صحابه کرامو عقیده او نظریه وا چې د هغه انسان خبره به ډیره بد شو هغه سړی به بد لګیدلو بلکې ډیر کرته به تر مرګ پورې سره بایکاټ کولو چې دغه ته حدیث بیان کو هغه خپل خبره وکړه خپل بچو سره بایکاټونه کړی رب العالمین فرمایلی دي یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون دا الله رب العالمین اعلان دی مؤمنانو ته او که سړی نعوذ بالله کافری هغه خو بیا خپل خوخه د سچ کېل ته بوس الله ګوري جیل ولا تیار کړی جهنم خو مؤمن ته الله وي ایمان والاو اوازونه ګور اوچت نه کوي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د आवाज د پاسه چرته आवाज اوچت نه کوي ګوره ځان نه خبرم نه ایمان بدن وتلی ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ټول اعمال به الله برباد کړي او تب په ځان خبرم نه تب خدای مزي منځونه کې خو په حدیث پورې به خندا کړي د نبی علی السلام په حدیث په خپل आवाज اوچت کړي تنقید د پاره الله به ټول اعمال برباد کړي نه دي منځ ته الله محتاج دی نه دي زکات ته محتاج دی نه دي حج ته محتاج دی نه ستا تلاوت او رجوع ته الله محتاج دی الله رب العالمین موږ نه ادب غواړي عبادت بم کې فرایض بم ادا کې خزان کې ادب پیدا کا ادب چې بی ادب وي الله د اعمال بربادي زموږ ډیرو خلکو کې د ادب نشته ته به قرآن او حدیث وي دی به تخپل شپېلې شروع کی دی به تخپل بیم غږی لګي خپل بیم مغه ظالما چې قرآن او حدیث راو در صحابه کرامو عقیده او نظریه وا چې د هغه انسان خبره به ډیره بد شو هغه سړی به بد لګیدلو بلکې ډیر کرته به تر مرګ پورې سره بایکاټ کولو چې دغه ته حدیث بیان کو هغه خپل خبره وکړه خپل بچو سره بایکاټونه کړی صحابه عبد الله بن مغفل رضی الله عنه خپل واره سره بایکاټ ونکړ چې دا چلی کوي دا وړه کانی بیراو په دې ګوت به د سیشتل دي ته پټه شګي وي نبی علیہ السلام دینه منع کړی د الله نبی فرمای دا کار مکوا دا نخکار کیږي پدی او نه پدی دشمن مړ کیږي دا تاسو کې اوس برچا سترګوي په ولګيږي تکلیف به ولا ورک ناغوراره منې کو مکوا لکه دا کار نبی علیہ السلام منع هغه بیا شروع دغه چلنې کول او ته ما ونه ویلې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی تا ونه ورېدو حدیث او چې بیا دا کارو کو بدر امزل وای زما د الله په ذات قسمی کزه تاسو سره خبره وکم وای تر مرګ پورې سره خبره بند کړل تر صحابه غیرتو په حدیثو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې خلق په دمتوب نشرمېږي خلق په بحیاي نشرمېږي منګه الحمدلله ولی په قران او حدیث بیانولو باندې و شرمېږي او د چا څه پروا وسات دي چا پروا د الله فضل مونږ نه سات که په چا خو لګیدا خپل ایمان به محفوظ شي که په بد ولګیدا خپل ایمان به برباد کی ما ته څه تکلیف راکړه رسول شي ما ته هیڅ تکلیف نشه رسول ځکه دا دین خو زما نه دی انو ما په کور کې جوړ کړی دی یو د الله کتاب دی او بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث او ما او تا په دې مکلف یو چې د ایمانم دعوه کړي نو عمل وکړو په دې باندې او آیت تاسو بار اوریدلې وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم کله چې الله او رسول فیصله وکړه مؤمن نارینه او مؤمن زنانه لدا حلال او جایز نه دي چې د الله او د رسول د خبرې په مقابل کې څه وکړي خپل اختیار او خپل خوخه وچلې زموږ خوخه ختم شي زمونږ رائے ختم شي کله چې د الله او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم خبره او فرمان را ورسي بس اډر جاری شو چې اډر جاری شو به موږ منو د قران او حدیث دا اوامر او نواهی دا مونږ ته متوجي دا کار وکا کوبه دا کار مکو بس انت وساته دعا کو یا الله کمه در کې موجودي مونږ تاسو ټول کمزوري قران او حدیث کې دی شینه من راغلی مونږ به هم کوو یا الله د دینه مې بچک او ځان ته ساته دا مجلس نه لري تخته چې کوم مجلس کې تا نه دغه ګناه کېدل چې کمی ګناه نه من راغلی د قران او حدیث